فیتعلمون دی خلکو بس د کولو، فیتعلمون دی خلکو بس د کولو منهما د دې دواړو فرشتونه ما هغه جادو یفرقون چې تفریق او جدایی به راوستله به په دې جادو سره بین المرء په مابین د سړي کې و زوجه او د دې سړي په ښځه کې، یعنی د ښځې او د خاوند په منځ کې به تفریق راوستو، جدایی به راوستله، دا د جادو په ذریعه باندې راځي. او دا د ټولو نه قبیح کار دی، د الله په نسبت باندې د ښځې او د خاوند په منځ کې فرق راوستل، دې کې جدایی راوستل، دې کې طلاق واقع کېدل، په دې الله ډېر خفه کېږي. شیطان وي تخت ایښی و که نه، یو شیطان د واړه شیطانانو کارونو باندې تقسیم کړي، یو شیطان چې کله به راغی نو هغه به د کارګزاري اغوروله، نو یو راغی هغه ته تاسو وکړئ، ما دوه کسان وجنګول، یو پکې قتل وکړو، نو هغه ته هېڅ کار نه دی کړی، دریاب کې وله غوپه ورکړه، تا څه کړي نه دي. بل کس راغی تاسو کړي، ما سړي باندې شراب وڅکول، وي تا هم څه نه دي کړی، هغه هم چې کوم دی. بل راغی ما په سړي باندې زنا وکړله، ګناه مې پرې وکړله، هغه هم په دریاب کې ورښکته کړو، وي تا هم څه نه دي کړي. یو ګوډ شیطان پکې راغی، وی هغه ته وایي چې تاسو کړي دي، چې ما نن د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ، په ملا باندې وډه به وي کار تا کړی. نو د دې وجې نه الله پاک جل جلاله دلته کې چې کوم دی بین المرء و زوجه، نور هم د دې جادو په ذریعه باندې خلک ډېر زیات کارونه کوي، خو بین المرء و زوجه په مابین د سړي او د ښځې، یعنی د ښځې د خاوند په منځ کې اختلاف په دې خلکو د جادو په ذریعه باندې پیدا کوي. وما یفرقون تفریق پر راوستلو دوی به په دې جادو سره بین المرء په مابین د سړي و زوجه او دغه د ښځې کې، وما هم بضارین، وما هم او نو دوی بضارین ضرر رسونکي به په دې جادو سره من احد اچاته الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. مطلب دا دی چې دا جادو د هغې امور سببیونه دي چې کله الله به وغوښتل نو دوی به نقصان ورسو، خو د الله قانون دی. مثال چاړه د چاړو، نو په دې سره پرې کول دا پکې طاقت الله پاک هغه اچولی دی چې کله انسان چاړه اوچلوي نو د چړې کار دی چې دا پرې کول کوي، خو دا د الله په حکم سره کوي، باذن الله کوي. خو کله د الله دغه حکم خپل اوچت کو نو دا چاړه بیا لیږي خو غوڅول نه کوي، لکه اسماعیل علیه السلام باندې چاړه اوچلوله غوڅول یې ونه کړه. دغه رنګې اور کې د سوځولو طاقت الله ایښی دی، خو چې کله ورته الله وفرمایي حکم ورته وشي دا اور سوځول وکړي. خو د الله سنت دا دی، د الله سنت او طریقه دا ده چې اور دا د سوځولو دپاره دی، چاړه د غوڅولو دپاره ده. هو کله الله وغواړي الله خپل قدرت ظاهري، نو کله الله د دغې سنتو خلاف خپل قدرت استعمال کړي، نو اور موجود خو ابراهیم علیه السلام پکې ونه سوځېدو. نو دقه رنګې که یو سړی جادو کوي اثر به خامخا کوي، خو کله کو الله وغواړي نو اثر به ونه کړي. نو دغې باذن الله کې دی په دې سره لګول دی چې ګورې دا اعتقاد د چا پیدا نشي جادوګر ارڅه کوي، نه جادو یو سبب دی استعمالي، نور کار الله کوي. څرنګه چې چاړه سړی سبب استعمال کی نو الله ورته حکم وکړي چاړه غوڅه وکړي. انسان اور ته ورودانګي نو الله وغواړي دا اور به وسوځي، کو الله نه غواړي اور یې نشي سوځولی. نو دقه رنګې باذن الله کې دی په دې وجه لګولې چې د خلکو ګورې دا عقیده جوړه نشي چې جادوګر ارڅه کولی شي، نه کو الله وغواړي د جادو به اثر وکړي. وما هم بالضارین او نو دوی ضرر رسونکي به په دې جادو سره من احد اچته الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. ويتعلمون او دوی بس د کولو ما هغه جادو یضرهم چې ضرر به رسو دوی ته، ولا ينفعهم او نفع به نه رسول دوی ته. یعنی جادو بس ضرر د څه د وجې رسو، د دې آخرت په تباه کو، د دې به کفر کو، د دې آخرت په غرق دوی ته به ضرر رسو، ولا ينفعهم او اس قسمه نفع به دې نه رسوله. ولقد علموا په تحقیق سره دوی پوهېدل، عالمون مراد یهود دي، د یهود علما دي په دې خبره باندې پوهېدل. لمن اشتراه چا چې واغستو هغه، یعنی دا جادوی واغستو، ما له نشته د هغه دپاره فی الاخرة په آخرت کې نه په جنت کې من خلاق هیڅ حصه، د په جنت کې هیڅ حصه نشته، جادوګرو دپاره په جنت کې هیڅ قسمه حصه نشته ده. او په انسانانو کې د ټولو نه خطرناک ځنکدن او سخت ځنکدن دا د جادوګري، ځکه چې جادوګر همیشه دپاره خلکو ته تکلیف رسولي، د الله مخلوق یې ازار کړي، د دې وجې نه د ټولو نه خطرناک او سخت ځنکدن دا د جادوګري. ما له نشته د هغه دپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق هیڅ قسمه حصه، یعنی په جنت کې هیڅ نشته. ولا بئس او ډېر بد دی ما هغه څیز شرو چې دوی خرڅ کړو، چې هغه قرآن هغه کتاب د الله تعالی دی، هغه ایمان دی، به په دې څیز سره په بدله سره په جادو سره چې دوی خرڅ کو، به په دې جادو سره
انفسهم خپل ځانونه، یعنی جادوی واغستو خپل ځانونه د چې کوم دی جهنم ته وسپارل، خپل ځانونه جهنم ته وسپارل. ما هغه شرو هغه جادو شرو چې دوی خرڅ کو به ما هغه شرو چې دوی خرڅ کړل به د جادو په بدله کې انفسهم خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کاش دی پوهېدل چې دومره ارزانه سودا خپل ځان ډېر په ارزانه بیه باندې ورکو. ولو انهم کچری دوی ایمان راوړی وي د يهوديانو په نبی عليه السلام باندې په قران باندې واتقوا خپل ځان د ګناهونو نه ساتلې وي لمثوبه ثواب من عند الله د الله د طرفنا خیر ډېر بهتر، الله بولا دغه نیکو اعمال ډېر ثواب ورکړو لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهېدل.